وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رور مخکې ورځونه دا سوال کړی خو د ډېر مصروفیت د وجې نه موږ ته فرصت نه میلاوېده. نو زما وروره که هر چا درته هر قسم شبهې دې باره کې اچولي هغه د ذهن نه وباسه او انشاءالله خبره اسانه ده. که بیا چا پې دلایل غوښتل نو په باب د اسماء او صفاتو کې الحمدلله داسې واضحه مسلې دي لکه د انور چې څنګه صفا دی. نو دلته لفظي معنا دا ده چې الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات په عرش باندې اوچت شوی دی او ختلی دی او ورتفع اوچت شوی دی. دا الله رب العالمین ذات د عرش د پاسه دی. دا کوم معنی چې ما وکړل دا ګوره زه د ځان نه کوم، د سلفونو نقل دی. په دې باره کې ابن تیمیه رحمه الله نوی دلایل ذکر کړی دي. څوک چې وایي چې الله په عرش نه دی نو تقریبا نوی ردونه پې کړي دي. ګورئ استوا معنا مفسر القرآن، ترجمان القرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی او چې هغه ورته دعا هم کړې وه چې یا الله ته په قرآن پوهه ورکړي. هغه داسې معنا کوي چې صعده، استوا معنا صعده. صعده پښتو کې دې ته وایي ختلو ته وایي. خو ګوره زما عزتمنده یو زما او ستا ختل دي، یو د رب العالمین ختل دي. دې کې بیا جداوالی دی. دې باندې زما او ستا ذهن کار نه کوي. کیفیت د صفاتو د الله هیڅ چاته نه معلوم په غیر د الله نه. او نور به موږ دقه معنا کوو لکه څنګه چې قرآن حدیث کې راغلي. دارنګې دویمه معنا ده علا. علا معنا اوچت، د پاسه، د عرش د پاسه دی رب العالمین. او یو بل مفسر دی هغه معنا کوي ارتفاع، اوچت ش. یعنی رب العالمین عرش د اوبو د پاسه لکه حدیث د بخاری کی راځي او الله په د پاسه. رب العالمین چې کله ځمکه او اسمانونه پیدا کړل کانتا رتقا ففتقناهما، ځمکه او اسمان یو ځای پیوستو. نو د دې اوسني ساینسدانان د اصطلاح مطابق دی کې دماکه وشو، موږ یو د رب حکم وش، بس د اوبو دا چپه بره لاړله او د دین اسمانونه تیار شو او لاندې ځمکه وه، دا اوله کې غونډۍ وه، بیا وروسته الله خوره کړله او عرش یې د دې ټول اسمانونو د پاسه کړی دی. او داسې نه چې الله رب العالمین دې عرش ته ګنې محتاج دی. ما او تا چې په کرسۍ د پاسه کینو خو موږ کرسۍ ته محتاج دی. الله رب العالمین داسې نه دی. سلف داسې وایي ګوره زما وروره مستوی علی عرشه بائن من خلقه. الله رب العالمین په عرش باندې برابرې کړی دی او جدا دی د خپل مخلوق نه، عرش ته محتاج نه دی. په دې باندې سلفو زر دلایل ذکر کړي دي، 21 انواع دي د دلایل نه. او د دې خلکو د اصطلاح مطابق امام ابو حنیفه رحمه الله هم د دې عقیدې خاوندو چې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی. که چا ونه منو یا یې پکې شک وکړه دا کافر دی. فقه اکبر تاسو وګورئ، د هغه یو کتاب دی. خو دا خلک یې موږ سره نه مني. موږ خلک څه کوو؟ خو موږ ورته دا دعوت ورکوو چې دا څنګه چللی چې په فرعي مسلو کې امام صاحب پسې روان یاست او عقیده مو ورله پرېښې ده. خو سلفي العقیده و په باب د اسماء او صفاتو کې. نو ولې داسې کوئ؟ نو دارنګې بل نکته ده تخیمه استوى علی العرش قرآن کې اوزل ذکر دی او هر ځای کې چې الله راوړی دی نو مقصود د الله معرفت دی. یو صحابي راځي چې کفاره پې اوښتې و وایي یا رسول الله زما یو وینځه ده دا کفاره کې ازاده کړمه. وایي او تې راوله دې خوا چې را یې وسته نو ایمان یې ورله معلومه و. نو ورته یې ویل چې این الله، الله چرته دی؟ قالت فی السماء، په اسمان کې دی، منه د اسمانونو د پاسه دی. نو وایي زه څوک یم؟ وایي ته رسول الله. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اعتقها فانها مؤمنه، دا ازاده کو دا مؤمنه ده. نو دا معنا شوه. د مفسرینو معنا استوا معنا
د پاسه دی اوچت دی او ورختلی دی څنګه چې د هغه د شان سره لایقي تا یوه ښه خبره وکړه وایي زما ذهن کې شک راشي سودا راشي دا شک د څه نه پیدا کېږي وروره د دې نه پیدا کېږي چې کله د رب العالمین قیاس په مخلوق وکړی شي ما او تا چې یو ځي ته خیږو نو اول ټیټي او بیا پې اوچت شو د الله رب العالمین داسې خطر نه دي لیس کمثله شیء د الله په شانتې هېڅ شی نشته دی د هغه د ذات په شانتې د چا ذات نشته د هغه د صفاتو په شانتې د چا صفت نشته